د دې خاندان کې بیا بنیادی حیثیت چې کوم نن د ښځې او خاوند ته حاصل دی چې کله د ښځې او د خاوند ښه تعلق او ښه زندګي د اطمینان زندګي نو بیا ټول خاندان د هغې سره برابري ځکه دا بچي چې کوم نن د خپل مور پلار ته ګوري او د هغې نه سبق اخلي د هغې په لار باندې روانېږي چې د هغې څنګه اخلاقي څنګه د هغې کرداري څنګه د هغې د یو بل سره تعلقات نو په بچو باندې حقه اثر کېږي په هغې باندې حقه افیکشن کېږي نو دې وجې نه الله رب العالمین د زنانه دا مطالبه کوي چې ګوره ته به د خاوند بالادستي تسلیمې ځکه الله رب العالمین چې کوم دا سړي دیو له قوام ورکړی مشري ورکړله په تاسو باندې او دا نارینه چې کوم نن دته الله رب العالمین فرمایي چې ته به داسې نه چې په معمولي خبره باندې به د ښځې سره جګړې کې د خپلې بیبي سره به ورانه راولې دښمني به ورسره کې نه د مینې محبت زندګي به تورئ دې وجې نه الله رب العالمین فرمایي چې وعاشرهن بالمعروف فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا تاسو د زنانو سره ښه زندګي تیروئ د خوشحالۍ د محبت او د مینې زندګي ورسره تیروئ که تاسو پر زنانو کې چېرته یو خوی بد ګڼئ او ستاسو خوی بدې نه شي یو بدې شي یو څیز پای کې ستاسو بدې شي نو کېدای شي د هغې په وجه باندې نور داسې خویونه ډېر خویونه دا چې هغه ستاسو لپاره ډېر خیر کثیر په هغې کې نو لهذا د خپلې ښځې سره به ښه زندګي تیره خپل بیبي سره به د مینې محبت زندګي تیره او په حدیث کې راځي نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې لا یفرقو المؤمن مؤمنة ان کره منها خلقا رضی منها آخر چې یو سړی دی د یو مؤمنې زنانه سره د خپلې بیبي سره بغض نه کوي که چېرته دی د خپلې بیبي نه یو خوی بدې شي یو خصلت اتې بدې شي نو کېدای شي بل خصلت او بل خوی او نور اخلاق تغیر په د دې نه ډېر زیات غوره دغه نور اخلاق او دغه نور صفات لري خیال ساتي خیر ده که دا یو صفت پکې بد ده دا صفت پکې بد ده چې مثلا هغه باره خبر باندې قاریږي نو خیر ده د هغې نور ډېر صفات دي چې تاله دا پخلی کوي تاله کپړې انځي ستاره بچو دیکبال کوي ستاره کور خیال ساتي د کور صفایي دي کوي نو دغه ډېرو خوبیانو ته ګوره د یوه خوبي دا خیر ده که دا پکې غلطي ده دا ورته معاف کوه ځکه انسان خو کامل نشي کېدی خلق الانسان ضعیفه انسان چې کوم دا ضعیف او کمزور پیدا شوی دی او د نبی علیه صلات وسلام زندګۍ ته چې کله موږ وګورو ځکه زموږ لپاره خو رول ماډل چې کوم دا نبی علیه صلات وسلام دی د هغه زندګي به موږ ګورو او د هغه زموږ په شانتي انسان و هغه ودونه هم کړي د هغه بچي مو هغه خاندان کې خپلوان مو په معاشره کې د عامو خلکو سره ژوند هم تېر کړلی د هر څه په هغه باندې تېر شوی دي نو موږ به په هر څیز کې په هر موړ باندې به موږ د نبی علیه صلات وسلام د زندګۍ نه د هغې نه موږ سبق اخلو د نبی علیه صلات وسلام د خپلو بیبیانو سره ژوند ډېر د مینې محبت ژوند دی عایشه رضی الله عنها بیان کوي وایي نبی علیه صلات وسلام لقد رأیت رسول النبي صلی الله علیه وسلم یقوم علی باب حجرتی وایي والله زما په الله قسم عایشه رضی الله عنها فرمایي چې نبی علیه صلات وسلام ما ولیده چې زما کمرې مخې ته ولاړلې او په مسجد نبوي کې حبش چې کوم دی نو هغه لوبې کوي په نیزو باندې لوبې کوي نو وایي زه ورغلم او د نبي علیه صلات وسلام هغه فرمایي چې ما ولې په دې اوږه باندې خپله زنه کېښوده او ما هم د دې حبشو تماشه کوله او نبي علیه السلام د خپل رومال څادر راوایستو زما را مخې پې پټ کو چې دا حبش دا نه ویني وایي زه ولاړم نبي علیه السلام هم ولاړو څومره به هغې لوبې کولې څومره وخت به هغې ټرینینګ کوو وایي زه هم ولاړم نبي علیه السلام ولاړو د اخره پورې ډېر وخت خوشو ما له تماشه کوله تاسو په خپله دې اندازه وکړئ چې زه حدیث ډېر زیات وړوکي عمر والا وم او داسې وړوکي عمر والا جنکۍ او والکان هغې د لوبو سره څومره مینه کوي نو د دې نه اندازه تاسو ولګئ چې زه به څومره ډېر ساعت ولاړ وم او ما به تماشه کوله خو نبي علیه السلام ما ته نه ویل چې عایشې ته څه کوې موږ په دې کې موږ لوی سبق دی چې موږ له خپلو بیبیانو سره داسې مینه محبت ژوند تېر کړو د هغې پر بچو باندې به ډېر زیات اثر وی او دغه شان د عایشه رضی الله عنها نه یو بل حدیث چې کوم دی نو هغه روایت دی هغه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې انی لعالم اذا كنت انت راضیه نبی علیه صلات وسلام د عایشه رضی الله عنها سره هغه ګپ شپو د یو مینې محبت خبرې کوي وایي چې زه په تا باندې پوهېږم چې ته کله ما ته زما نه خوشحاله یې او ته کله ما له غوسه یې نو په دوه حالاتو کې زه په تا باندې پوهېږم وایي ما ورته ووایي چې یا رسول الله تا ته څه پته ده تا له کوم ځای نه دا خبره وپېژندله من عین تعریف ذلک تا ته کوم ځای نه پته لګي چې زه ستا نه کوم وخت کې راضي یم کوم وخت کې خوشحاله یم په کوم وخت کې ستا نه خفه یم
نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل چې عائشه اذا كنت عني راضيه فانك تقولين لا ورب محمد، چې ته کله زمانه خوشاله او کله څه خبره کینو ته دسی وي چې زماري په رب د محمد دي زما قسمی چې څه خبره کې، خو چې ته کله زمانه خپه او ماته غوسه نو بیا ته دسی وي چې لا ورب ابراهیم، زماري قسمی په رب د ابراهیم باندې زمانم بیا ناله. نو عائشه رضی الله عنها ته وې، عائشه رضی الله عنها ته چې ما ته وویل چې یا رسول الله اجل والله زماري په الله قسم هم د قرنګی ده، خو یا رسول الله ما هجر الا اسمک زنه پرې د مگر صرف ستاده نوم په خله باندې نالم، یعنی تاسو مینه نه کمیږي خدا صرف پاسې په خله باندې اظهار د سینو کوما. نو ګور د نبی اسلام د مینې او د محبت تخپل بیبي سره داغه منغو تاسو په کار څومره اندازه منغو تاسو ولګو چې ګور نبی اسلام د خپل بیبي نفسیات څومره په بهترینه طریقه باندې پیژني. او عائشه رضی الله عنها هغه ته جواب څنګه ورکړي د مینه غ اظهار وس څنګه چې رسول الله واقع دي سیدا هغه د نبی اسلام هغه خفغان یو قسم هغه دا غیر ځان سره محسوس ک چې نبی اسلام دا خبره محسوس کړله چې دا زمانه کې شي په دې باندې خپنه شي. نو یا رسول الله زه صرف دا نوم دی په خله باندې نالم، خو نور چې کوم د استاد زما مینه محبت ته احساس مینه زنه پرېدم. نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل بیان سره مینه وا. او دا عائشه رضی الله عنها فرمایي چې نبی له صلوات و سلام سره یوځل په سفر باندې لاړم، یو سفر کې لاړو نو کله چې موږ یو شړی ته لاړو نو نبی له صلوات و سلام ما ته وایي چې منډه مقابله کو شړوا، نو وای منډه مو واله نبی له سلام منډه واله ما منډه واله د منډه مقابله کوله. نو وای زه نبی له سلام نه مخ کې شوم ما ته هغه مقابله می ته وګټله. وای بیا چې کله زما عمر لګ غټ لګ ډیر شو نو بیا چون کې لګ غوخه مې ونی ولا لګ غټه شوم نو بیا غشان منډه خو زنانه شواله. نو بیا ما نبی له سلام بیا د غشانتی په سفر باندې لاړو او بیا هم د منډه مقابله وکړه. خو په دې ځل باندې نبی له صلوات و سلام زمانه غ مقابله وګټله. نو په یو روایت کې د سراج چې عائشه رضی الله عنها په دې خپه شو چې زمان نبی له سلام نه مقابله ولې وګټله. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې تلک به تلک دا خدا غتا چې زمانه مقابله ګټلو هغه مقابله کې بس شو کنه تا یو ګټلو یو غلوب ما وګټله یو مقابله تا وګټله یو ما وګټله. دې معلومی چې ګوره نبی له صلوات و سلام د خپل بیان سره څومره مینه کوله څومره محبت وسکاو. د سیمنګ کو منګه خو روایت دادی زمونه پښتنو روایت خصوصا دادی چې مو چې لکه خزي ته وګورې نیم کافر نیم مسلمان دا نه د پکار د خزي سره د مینې محبت ژوندۍ تیرول پکار دي. ځکه قران کې الله فرمایي چې لتسكنوا الیها دا خزر ډیره لپاره پیدا شو دا چې ته دې ته سکون حاصل کې. او د سینې چې تر ازي په ور باندې نه وته نو ډایرک کې خزي ته کنزل کول بد ردی کول او شان په تندې باندې 12 بجې نه ادینه خو د بچو په ژوندۍ باندې بد اثر پریوزي. دې سره بچي خرابېږي داغه نفسیات خرابېږي داغه ذهني سطح هغه ډاون کیږي. بچو چې کله ګور د مور پلار دی وسره مینه محبت د مینه محبت ژوندۍ په دې بچو باندې هغه ډیر زیات اثر کوي. دا ذهني تور ټارچر نه دا ذهني تور چې کوم نه هغه ډیر زیات مضبوطی قابلانی په دې وجه باندې د خځې او خاوند ژوندۍ ژوندۍ ترول دا ډیر زیات ضروری ده. او رسول الله صلی الله علیه وسلم په بل حدیث کې فرمایي چې خیرکم لاهله وانا خیرکم لاهلی چې په تاسو کې بهترین خلک هغه دي چې هغه خپل کور والا لپاره خي د خپل بیبي سره ښه تعلقات او زه په تاسو کې ټولو کې د خپل بیبي لپاره ډیر زیات خیم د خپل بیبيان لپاره زه په تاسو کې ټول نه بهترین يم ښه اخلاق دغه سره ساتم ښه معاملې دغه سره کوم. خو دې سره د سینې چې واجر د خاون دا رویه په کار ده بلکې دې سره د بیبي دغه اخلاق به هم دسي چې دغه با د خپل خاوند د حقوق ډیر زیات خیال ساتي. ذکر خاوند په خزه باندې ډیر زیات حقوق دي دومره حقوق دي چې نبی له صلوات و سلام فرمایي ابو هريره رضی الله عنه روایت ده چې نبی له سلام فرمایي چې لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها شکه چرته زه ما دا خدای نه علاوه بل چاته سجدي اجازه چاته ورکوله نو ما بیبي ته ویل خزي ته ویل چې تاسو خپل خاوند ته سجدي وکړئ. یعنی سجده کول څومره لوی عبادت ته ډیر لوی عظمت ته بدی کی د الله نه علاوه بل چا د سجده جایز نه ده. او که جایز وي نو نبی رسول الله فرمایي چې ما به صرف خزي ته دا حکم کړی چې تاسو خپل خاوندان ته سجدي وکړئ. دومره لوی حقوق دي او دینه پته لري چې خاوند څومره لوی حقوق دي زنانه به دغه خیال ساتي. او نبی له صلوات و سلام فرمایل چې ګوره د زنانه لپاره جنت کټل ډیر زیات آسان دي
چې کله په دې کې دا څو صفاتونه نبی علیہ السلام فرمایل چې المرأة اذا صلت خمسها خزه چې کله 15 وخت مونږ کوي وصامت شهرها او در خپل رمضان المبارک روزي نیسي واحسنت فرجها او در خپل ځان حفاظت کوي ځان به حیا نه ساتي واطاعت بالها او در خپل خاون اطاعت کوي نو فل تدخل من ای ابواب الجنه شاد د چې جنت په کوم دروازه باندې داخليږي د ته اجازه ته جنت په کوم دروازه داخليږي داخله شه نو ګور چې زنانه کله نیک صالحه د خپل منځه خیال ساتي د روزه خیال ساتي د خپل د عفت او د پاک دامنۍ خیال ساتي او د خاون اطاعت کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې دا جنت په کوم دروازه باندې داخليږي نو الله رب العالمین د ته اجازه ورکي چې داخله شه په کوم دروازه چې ته غواړې خو عزتمنو دا خو د خځې او خاون تعلقات دي چې دا ډیر زیات ضروری دي د مینې محبت نه ډک تعلقات چې کله وي او د خپل ماشومان دغه په بچو باندې اثر کوي داغه نه خاندان جوړیږي او د خاندان نه معاشره جوړیږي او د معاشره نه ملک او دغه شان سټیټ او دا سيزونه جوړیږي په ټوله معاشره باندې یو